یو سړی چې ګیره او برید خوري، سیګریټ څکي، موز نه کوي، روجې نه نسي، بربڼ ګرځي، خلک وایي دی رسېدلی دی، دا د الله دوست دی. دا د الله دوست نه دی، دی لیونی دی. ان اولیاؤه الا المتقون، د الله دوستان هغه دي چې هغې متقیانی پرهیزګار. اوس د دې بېایمانو مشرکانو مون ذکر کوي. لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورت انفال د 35 نمبر آیات نوالی تر 40 نمبر آیات پورې ترجمه ده. مخې ته چې تاسو ورړ شئ وګورئ اخره پورې، نو دې کې بیا تاسو ته مخې ته قرآن ناشي، قرآن الفاظ به هم لیکلی شوي، کتب ورته اردو کې هم لیکلی شوي، اردو کې ترجمه وي. अब पुख्तो के वे मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब पाकिस्तान कराची लांडी तोहिदाबाद कॉलोनी नवाज शरीफ स्कीम के सामने उस्मानिया मस्जिद नियर लांड स्टेशन नियर दाऊद चुरंगी पुख्तो के वे तर्जुमा के इंशाल्लाह ताला. नो भाई जमंगा माल जमंगा जान जमंगा वक्त पर उलमा बांधे लगी सही देखा ना. आखिर के द मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहब व्हाट्सअप नंबर हम लिखल शे सही ना. सरे तपोस तुम कॉल है और खपल तरफ ना द अल्लाह द रजा द पर इमदाद हम कॉल है सही जी. वीडियो आखिर पर یا چې کله یو قوم استغفار کوي الله نه هر وخت بخنه غواړي نو الله عذاب نه ورکوي، دا قاعده ده. نو بیا یې ولا بدر کی سزا ولې ورکړه؟ بدر کی ولا الله سزا ځکه ورکړه چې دی به د بیت الله نه خلق منع کول. وما كانوا اولیاءه، او دغه مشرکان دا د جماعت دوستان نه دي. سوق چې شیخ طاهر صاحب رحمه الله دلته فرمایي سوق چې د جماعت نه طالبان منع کوي نو دا د جماعت دوستان نه دي. ان اولیاؤه الا المتقون، د جماعت دوستان هغه دي چې هغه متقیانی پرهیزګاری خدا ترسي، ولکن اکثرهم لا يعلمون. یا دویمه معنی دا کوي چې د الله ولی به هغه سړی چې هغه متقی. یو سړی چې ګیره او برید خوري، سیګریټ څکي، موز نه کوي، روجې نه نسي، بربڼ ګرځي، خلک وایي دی رسېدلی دی، دا د الله دوست دی. دا د الله دوست نه دی، دی لیونی دی. ان اولیاؤه الا المتقون، د الله دوستان هغه دي چې هغې متقیانی پرهیزګار. اوس د دې بېایمانو مشرکانو مون ذکر کوي. وما كان صلاتهم عند البيت، نو د دې مشرکانو مونږ بیت الله خواتا الا مگر مکان شپیلی وهل وتصدیا لاس پړقول، دا ورته عبادت ښکاره کېده. طریقه یې دا وه چې جامې به یې وویستې او نارینهو به د ورځې د بیت الله طواف کو بربڼ. دې ته غور سره وګوره، بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب د واتساپ نمبر دی او کته پکې زمونږ هم د واتساپ نمبر دی. نو ما سره مشوره کولی شئ، لینک څه په باره کې څه قسم غلطیان هغې ما ته تپوس کولی شئ. او بره د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی، د هغو نه د مسلو تپوس کولی شئ او د خپل حلال مال نه د هغو سره مدد کولی شئ. زمونږ مال په علماو، په حافظانو، په تبلیغانو، په دیندارو خلکو باندې ولګي. ویډیو اخره پورې ګوره، اوس درس ته وخت کېده چې دې جامو کې خو موږ دنیاداري کوو، ګناهونه کوو، نو دوی سره څنګه طواف وکړو؟ دا جامې به د ځان نه لرې کړي. او زنانو به د شپې طواف کوو او دا یې خیال و چې دا موږ عبادت کوو، الله خوشحالو. نو دا خو یو اتڼو لکه یو جلسه چې خلک پکې روړي وي، چغې وي، شپېلې وي، لاسونه پړقوي، نو دا خو عبادت نه شو. وما كان صلاتهم عند البيت، نو مونږ د دې بیت الله څخه مگر شپېلي وهل او لاس پړقول. نو دې ته به وویلی شي فذوقوا العذاب، اوسکئ عذاب، بما کنتم تکفرون، په سبب د هغې چې تاسو کفر کوو. ان الذين كفروا، یقینا کافر، ينفقون اموالهم، خرج کوي مال خپل. کافر خپل مال لګي. د کافر او عبادت خانه وګورئ، هغې څومره محنت کوي، د هغې انجیوز اربونو کربونو روپۍ لګي خلک بېدینه، چې خلک بېدینه شي.
خپل میشن کې لګیا دي خلک کافر کوي مرتد کوي بے دینه کوي او روپۍ او پیسې لګي ان الذين كفروا ابو جهل چې کله دی د مدینې نه بار شو او زر تن روان شو ابو جهل لستنه مقرر کړو یو ته وی چې یو ورځ بلس اوخان تعالی علی بل ته ویل چې لس اوخان بتعالی علی لستنه مقرر کړل دا اوخان بالالی کې او خلق بخوري مشرکان دي بېمانه کافر او خرچي کوي ان الذين كفروا يقينا هغه څوک چې کافرو ينفقون خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله چې واړي خلق د دین د الله نه چې بند کی خلق لرا دین د الله نه فسينفقونها نذر دا چې دی به لګي د غمال ثم تكون عليهم حسرة بیا بشي د غمال په دی باندې افسوس لکه بدر کې دی ډېر خرچي وکړي او انجام یې شو چې ناکام شو فیل شو مغلوب شو شکست یو خړو ابو جهل مړ شو مردار شو لوی لوی کافر مردار شو ملای ماته شو نو بیا افسوس کو ثم تكون عليهم حسرة بیا شو دغه خرچي په دی باندې افسوس ثم يغلبون بیا شو مغلوبا شکست خوردا والذین كفروا او هغه څوک چې کافر دي الى جهنم يحشرون په طرف د جهنم براخ کلی شي جمع کړي شي داڑی بھی گئی شاڑی بھی گئی دنیا هم برباد شو آخرتهم خسر الدنيا والآخرة ليميز الله الخبيث من الطيب چې بیل کی الله بدل را د پاکنا خبیث چاہتا ہوئی مشرک کافر منافق بےمان من الطیبی مومن مسلمان چې بیل کی الله کافر لرا د مسلمان نا ويجعل الخبيث بعضه على بعض وبغرزي خبيث بعضی پاسه د بازو فيركمه جميعا نو دلدلای بای کی غوندولرا فيركمه جميعا نو و بای تړي یو بل د پاسا غوندولرا لکه مخ کی تیر شو وَإِذْ يَمْكُرُ دی چې کله دغه کمیټي دغه مجلس شورا جوړاو نو هغه وخت کې الله وی وَإِذْ يَمْكُرُ نو يَمْكُرُ جواب کې الله فرمایي فَيَرْكُمَا دی يَمْكُرُ کړو نو الله يَرْكُمَ کړو فَيَرْكُمَهُ دغه ټول دیبا بیل بیل جهنم ته نزي دیبا الله ټول غون یوځي کی و به تړي او دغه سه به جهنم ته ورځي دی ته وی فیرکمه چې بیل کی الله خبيث لرا د طیبنا او بغرزي خبيث بازي پاسه د بازو نو یوځي به او تړي او به ورځي ټول لرا جهنم ته فیجعله فی جهنم او بغرزي جهنم کی اولئک هم الخاسرون دغدی پورا تاوانیان قل للذین کفروا پیغمبر او یا کافران ہوتا اینتهو کدی منشی باز راشی دغه خپل کارونه پری دی کفر دی پریک دی شرک دی پریک دی ظلم زیاته دی پریک دی ایمان دی راوړي او یا پیغمبر کافر ہوتا اینتهو کدی منشو یغفر لهم نو بخنه بوکړی شي دیتا ما د هغې ګناهونو قد سلفا چې مخکې تیر شوي دي د سلو کالو کافر مشرک که کلمه ووایي نو الله یې معاف کوي ما قد سلف څومره ګناهونه چې مخکې شوي دي دا د اسلام خواله دی د اسلام برکت او نور دی ان الاسلام یهدم ما کان قبله کله چې یو کافر دین تراشی مسلمان شي نو تیر شوي ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي او یا پیغمبره کافرانو ته کدی من شي د خپل کارونو نه ایمان راوړي نو دې ته به بخښنه وکړی شي دا تیر شوي د دې کارونو و ان یعودوا او کدی بیا واپس راګرځي
نه قلاریږي. فقد مزد سنت الاولین، یقینا تیر شوی دی طریقه د مخکینو. نو بیا چې کوم کار مخکینو سره شوی دی هغه یاد ساتئ. که نه منع کیږي وقاتلوهم، جنگ ور سره وکړه، وی وجنئ، عام حکم دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله وی دا مشرکان د دې مکینا او شړه وی وجنه. وقاتلوهم، او جنگیگا دی سرا وی وجنئ، حتی لا تکون فتنه، تردی چی پاتی نشی فتنه فساد، چی کفر پاتی نشی. ویکون الدین کله لله، او شی دین دا اللہ ټول خاص اللہ لرا جاری. ټولی دنیا کی دا اللہ دین عام او غالب شي او هر څه یو خالص د الله شي. فإن انتهوا کدی منشو فإن الله بما يعملون بصير، نو یقینا الله هغه چې دې څه کوي لیدونکی دی. وإن تولوا، او کدی مخ اړئ نه مني، فاعلموا، نو پوه شئ، ان الله مولاکم، یقینا الله ستاسو ملګری دی معاون. لکه څنګه چې جنگ بدر کې ستاسو معاونت کو امداد یو کو، دارنګي کدی نه مني نو الله خو ستاسو امداد هر وخت کوي. ان الله مولاکم، الله ستاسو مولا دی، مددگار معاون. نعم المولا، سخایسته مددگار دی، سخایسته ملګرتیا کوي. ونعم النصير، او سخایسته نصرت کوونکی دی. ای ماته وګوره، ماته وګوره، وس شعر کا، وس شعر کا، بیا بدنیر شي سکه، وس شعر کا یا خو خدای پاک. او بلا دا خبر ده لایک شعر کې د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماء بیانات، د دین خبرې، د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو، په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر ملاویږي. دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاویږي. علما نه تپوس وکړئ. او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبر ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه، د قرآن بیانونه، د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ. او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ. او مه د ډانس او د غړېدو په زولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایي دی. دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ. کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه. که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ. په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده. انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي. او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا. او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش. او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم څه کم آمین ووایئ. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس دې که نه. السلام علیکم.